دا ډیر مهم بحث د طالبانو ورونو، دا د ټولو بدعتونو د رواجونو جرړه له منځه وړي. زه هرات ته لاړلم، هرات کې د هراتي طالبانو ته معلومات وي د شیخ الاسلام اسماعیل هروي قبر ته چې لاړ شي، دلته یوه غټه مناره غوندې ځای ده، دلته یوه چایجوشي کې ده، په دې کې موی مبارک ته وایي. نو هغه وخت کې د مجیب الرحمن صاحب ژوندی، نو ما ورته ویل زه به دې موی مبارک ته ورسم، زه صحیح ورسم. چې زه ورغلم یو داسې غوړ غوندې هلک ناست و، ورته مې ویلې یو مشر څوک راوغواړه، وایي نشته ده، مې دا شی دي پکې، دا 200 پوښ یې راغوستي که 300 پوښ یې دی، ښکاري نه چاینکه پوښونه یې راغوستي دې کې وایي شی ده موی مبارک دی. دا موی یو مشر څوک راوغواړه، څه پوښتنې ترې نه کوم. خو خیر دوی ویلې چې نه ما ته معلوم ده، ته ما ته ووایه که نه. مې دا ویښتم له کومه کړی وي، دا 200 کالي دوی خو د فارسي بل رقم ده، دا موی دا له کومه کړی ده. اوس ته د دې دعوه کوې چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیرې ویښته ده، ماسې سند دی، دروغ. ماسې پیسو ته همغه دوکان د طالبانو، همغه خپل همغه ځای دوکان دی، هراتیانو ته به پته وي، همغه باندې دومره پیسې راګټي که نه. په جلال آباد کې موی مبارک سته، په غزني کې موی مبارک سته، نور افغانستان نه خو زه نه یم خبر چېرته دي موی مبارک. دا موی مبارک طالبانو ورونو مونږ دا صحیح ده چې ته به ما باندې د وابیو د پنجپیري ټاپه لګې، زه سند غواړم تا ته دا د رسول الله سلام ویښته چا راکړه، دا چې د چا نه اخیستی هغه سړی ما ته معرفي کړه. زه هغه بحث کوم چې څه رقم سړی د ثقه ده بغیر هغه ته چې چا ورکړی، هغه ته چې چا ورکړی، هغه ته چې چا ورکړی، ته رسول الله ما ته راوړه سند ثابت. دا د جلال آباد موی مبارک ما ته اوس سند ذکر دغسې په هوا باندې خبرې راغلې، زه یې ومنم.